अस्सलाम वालेकुम। नन چې کوم دی د کیمستري د کلاس 9 ته موږ په هغه کې سټډي کوو ریلیټیو اټامیک ماس. ریلیټیو اټامیک ماس څه شی دی؟ اصل کې په بوک کې چې کوم دی ډېر ګران ډیفینیشن لیکل شوی دی چې هغه باندې سړی نه پوهیږي. زه چې کوم دی اول تاسو له یو آسان الفاظ کې دا ډیفاین کوم چې کله تاسو په دې پوه شئ نو بیا به ډیفینیشن چې کوم دی هغه به الریډي تاسو په هغه باندې پوهیږئ. ټول نه اول چې کوم دی موږ ریلیټیو اټامیک ماس او پیژنو. څنګه چې موږ په عام دنیا کې په عام لایف کې چې کوم موږ یو شی ناپ کوو نه لپاره موږ یو کاڼی استعمالو لکه کیجی. اوس موږ اپلز اخلو د بازار نه موږ بس چل کوو هی لپاره به موږ یو کیلو کاڼی کېږدو او هلته یو کیجی چې کوم د اپلز به اچوي نو موږ سره 1 کیجی به هغې برابر شو. لکه موږ یو ناپلو چې 1 کیلو دی 2 کیلو دی 3 کیلو دی دړی دی دا زموږ یو پیمانه ده. دغه شان چې کوم دی موږ د ایټمز چې کوم دي دا موږ تلو چې دا ایټم وزن څونه دی. اوس ایټم خو موږ تللی نه شو. اوس په دې بوک کې یو ایمیجنري تله ورکړې ده چې دا موږ په یو تله کې یو طرف ته اکسیجن ایښی دی یا کاربن ایښی دی بل طرف ته د کاربن 12 مالیکولز ایښي دي دا دواړه تللي دي. اصل کې دا پاسبل نه دي. بوک کې واضح لیکلي چې پاسبل نه دي. دا موږ صرف او صرف کمپیر کولی شو خو دا ستاسو د پوهې لپاره ایښودلي دي. اوس ګورئ چې کله موږ لکه عام دنیا کې موږ وایو چې 2 کیلو شو نو اوس په موږ داسې وایو چې دا مالیکول څونه وزن دی نو اصل کې دا موږ کمپیر کولی شو موږ وزن کولی نه شو. صحیح شو. اصل کې تاسو صرف ډیفینیشن زده کوئ دا نوم یې زده کوئ. لکه دلته موږ دا نه زده کوو چې دا به تلو څنګه. ټیک شو. دا موږ لا فی الحال دا های لیول کار دی. او دلته کې موږ صرف دا زده کوو چې ریلیټیو اټامیک ماس وایي څه ته. دا ای ام یو نه ده. ای ام یو دا څه ته وایي ځکه چې بار بار په کیمستري کې به دا راځي د تاسو اوله کې وښولو صرف دا وپېژنئ نور تاسو دا مه پېژنئ چې دا به څنګه سالف کېږي څنګه به دا موږ ویلیو ترې وباسو. ټیک یو صرف دا وپېژنئ موږ د دې ویلیو ما څه ووي چې دا موږ تللی خو نه شو او دا موږ کمپیر کولی شو. بیا موږ ساینسدانان داسې چل وکړو چې یو خاص پیمانه یې وله جوړه کړه چې هغې ووي نن سبا په وخت کې چې کوم استعمالیږي هغه کاربن 12 مالیکول یې راواغستو. کاربن 12 الیمنټ دی د پیریاډک ټیبل نه راوچت کو. دا یې ولې راوچت کو؟ د دې یو مین وجه دا ده چې د دې د نیوټرانو د پروټانو د الکترونو ټول تعداد سیم دي. د نیوټران تعداد هم پکې کم زیات نه دی. او څه چل یې وکړو دا یې 12 ایسي کو 12 پارټس یې تقسیم کو. دغه یو پارټ چې کوم دی د کاربن 12 1 ډیوایډډ بای 12 دغه یو پارټ چې کوم موږ سره دی دا چې کوم دی اصل پیمانه ده. دا ډیفینیشن تاسو ووایو نو به دې تاسو پوه کوم تاسو اوس نور هم ذهن کلیر شي. The relative atomic mass دا نوم دی. دا اصل کې موږ څه لیکلی the relative atomic mass of an element. اوس که زه دا ټول په شریکه باندې زه وایم تاسو یو ځل دا ریډ کوم که تاسو په دې پوه شئ بیا زه ډیفاین کوم. دا سره the relative atomic mass of an element of the mass of an atom of that element relative to the mass of 1/12 of carbon 12. دې کې څه خبره کړې ده؟ دې کې موږ د دې ځینوالو د دې پورې موږ سره وګورئ دا یو خاص یو پیغام دی کې دی the relative atomic mass of an element. The relative atomic mass د یو element څه شی دی دا یې کوېسچن کړی. the relative atomic mass of an element څه شی دی is the mass وی دا یو ماس دی of an atom د یو atom دا یو atom ماس دی. دا AMU چې کوم موږ وایو دا موږ سره څه شی دی دلته کې دا خبره کړې ده. دې ځینوال دې پورې دا خبره کړې ده AMU موږ سره څه شی دی نو دا AMU چې کوم دی موږ سره دا یو ماس دی is the mass of an atom. د یو اټم یو ماس دی. د کوم اټم ماس دی؟ د هغه یو اټم چې کوم مونږه ریلیټ کو کمپیر هم کو د کاربن 12 سره. د هغه اټم ماس دی د هغه لکه مطلب د هغه سیوان وزن دی چې کوم مونږه تللی دي دا د هغه ریلیټیو اټامیک ماس لکه AMU دا د هغه اټم وزن دی چې کوم مونږه کمپیر کړی دی. پوهیږئ کوم کمپیر کړی څه سره کمپیر کړی دی ریلیټیو of that element relative to the mass of 12 1/12 of carbon 12 چې کوم موږ وزن کړی دی تللی دی د څه شي سره د کاربن 12 سره 1/12 کاربن 12 سره د کاربن چې کوم موږ سره 12 حصې کو د هغې یوې حصې سره دا موږ کمپیر کړی دی. اوس به تاسو چې کله موږ اګزامپل یې د دې وایو لکه مثال په ډول اګزامپل موږ سره هایډروجن دی په پیریاډک ټیبل کې تاسو سره بوک کې په 67 نمبر پیج باندې پیریاډک ټیبل وي چې تاسو راوړئ کې ټول ناولنې چې کوم الیمنٹ دی هغه هایډروجن دی. هایډروجن موږ سره 1 AMU ده. اټامیک ماس یونټ چې کوم دی هغې سره دغه سره اټامیک ماس یونټ د هغې به ونی
لکه مطلب دا د هایدروجن پوره اټم او کاربن چې 12 فیصد کې دغه هغه یو حصہ د کاربن هایدروجن برابر ده. دا څنګه برابر ده مونږ کمپیر کړی دي. ٹھیک شو. اوس اکسیجن دی. اکسیجن څه شی دی چې کله مونږه د کاربن 12 دا یو حصہ راوالو چې 12 فیصد شوی دی هغه چې 16 کو او بل طرف ته اکسیجن کو دا دواړه مونږ سره برابر کمپیر کړی دي سي. اوس مونږ سره سوډیم دی. دا مونږ چې کله مونږ 23 د اټومیک ماس یونټ راوالو. اټومیک ماس یونټ څه شی دی د کاربن 12 شکل باندې سي هغه یوي سي تا اټومیک ماس یونټ 23 اټومیک ماس یونټ مونږ سره یو سوډیم برابر دی. دا چې کوم دی مونږ سره ریلیټیو اټومیک ماس او صرف او صرف د دې تاسو ډیفینیشن پیژنئ چې ریلیټیو اټومیک ماس مونږ سره هیلپ راکوي چې دا کوم اټم دی د دې مونږ سره ماس څونه دی دا مونږ صرف کمپیر کولای شو. دا مونږ ریل لایف کې تللی نشو ځکه دا ډېر زیات سمال دی دا پاسبل نه ده. Thank you.